عزیزانو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی من وسع على عیاله فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنته او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاچ په خرڅ کې نفقه کې خپل عیال باندې خپل بال بچ باندې فراخي وکړه عاشورې په ورځ چې نن شپې نه به زموږ د پاکستان شروع کېږي سبا لمر ډوبېدا نه مخکې پورې دا عاشوره ده نو عاشورې په ورځ باندې چې خپل اولاد باندې خپل کورنۍ باندې په خرڅ خوراک کې فراخي وکړه الله پاک به ټول کال د په رزق کې فراخي راوړي نو دې له وجې نه خپل کورنیو کې په دې ورځ باندې لږ خوراک کې وسعت راولې الله پاک به ټول کال په کور کې فراخي راوړي قدرنا زیات و خیر دا بیا یو بل کرے اور ولے گئے ہم خو خاص په دې ورځې باندې د کوم خلق بازي زناور ذبح کوي او خیراتونه کوي او دا یو لازمی فعل ګرځولې دا نشته نو کوشش داسې کوئ چې هغه عمل کوي چې کوم قرآن او سنت سره ثابت نو پیغمبر علیہ السلام ارشاد سره دا ثابت ده چې په خپل قرآنی به فراخي وکړي چې خپل قرآنی باندې فراخي کوي بیا ورسره خیر د ګاونډانو ته یار دوست کرے ورولېګا خو مستقل داسې انداز کې چې یار زه عاشورې په ورځ باندې خامخا خیرات کوم او خامخا خلق خورم نو دا لازمی انداز دا نبی بدعت جوړیږي دې کې کوشش کوي چې سونه پرهیز